امام محمد رحمت الله علیه چې کله وفات سو، د یو چا په خوب ولیدی، دا په څلورو امامانو کې یو غټ امام دی. پوښتنه ځینې کوي چې ای محمده رحمه الله، الله تعالی له تا سره څه معامله وکړه؟ محمد رحمت الله علیه ورته فرمایي چې الله تعالی له ما څخه پوښتنه وکړه چې ای محمده اوس څه غواړې؟ ما ورته وویل الله تعالی ما ته بخښه وکړه. الله تعالی په جواب کې راته فرمایي چې ای محمده هغه کسان چې ما هغو ته په دنیا کې خپل صفت ورکړی ده، ما په خپل صفت باندې منور ګرځولی دي، ما په ټولو مؤمنانو کې په 18,000 قومه کې دوی را خاص کړي دي. دا په هغه وخت کې ما را خاص کړي دي چې ما د دوی د مغفرت وعده په هغه وخت کې کړې وله. نو ای محمده ما که چیرې تا ته مغفرت نه وی کړی، ما تا ته علم هم نه درکوی. نو الله تعالی سي په خپل صفت باندې څوک منور ګرځولی دي، دغه صفت چې الله تعالی ورکړی ده د هغو کسانو مغفرت الله تعالی وختي هم کړی ده. نو امام محمد ته صرف ته دې جواب ورکو چې ما ته منور په علم باندې وګرځولې، د علم په خاطر باندې ما تا ته په هغه وخت کې هم بخښه کړې وه، اوس چې ته څه غواړې زه به هغه درکوم. سیبوی په امامانو کې یو داسې امام دی چې هغه له موږ سره په مذهب کې هم نه دی برابر، هغه له موږ سره په عقیده کې هم نه دی برابر، د هغه عقیده هم د معتزله عقیده وه، لیکن چې کله یې له الله تعالی سره ملاقات وسو، الله تعالی وده ته بخښه وکړه، تر هغو بدو عقیدو هم ورتیر سو. نو د ده په باره کې راځي چې الله تعالی چې ده ته بخښه کړې، هغه صرف په دې خاطر باندې چې ده د الله تعالی د نامه تعظیم کوي، د الله نوم ته به د اعرف د معارف ووایي. نو صرف د الله تعالی د نامه تعظیم یې کړی ده، الله تعالی په باطل عقیده باندې هم د ده مغفرت کړی دی. نو کم کس چې شپه او ورځ په دې کې تېروي چې هغه د دین په خدمت باندې لګیا وي، د هغو کسانو د مغفرت دعوه خو الله تعالی تر دا صفتو مخکې هم کړې ده. نن زموږ ستاسو معاشرې ته راسئ، زموږ ستاسو په معاشره کې ډېر پلرونه دا رقم ته دي او ډېرې میندې دا رقم ته دي چې هغه ما په خپلو غوږو اورېدلې، له خپلو شاګردانو څخه اورېدلې چې هغو ته د مور و پلار دا دعوت وي چې تاسو به ناسته ولاړه له طالبانو سره نه کوئ، تاسو به ناسته ولاړه له علما کرامو سره نه کوئ، ځکه هغه به تاسو ته داسې غلطه لار درښیي. هغو ته اوس هم دا د دین لاره ډېره چپه معلومیږي.